ز تاسو سره علی وجه البصیرت ویما چې علما تر څو پورې په دې اسمبلو کې نو ستا د ختم نبوت د عقیدې تحفظ وي قسم په الله کو دا علما د دغه اسمبلی نه راووتو نو نه به پاکستان کې د عقیدې د ختم نبوت تحفظ پاتې شي، نه به د ناموس رسالت د عقیدې تحفظ پاتې شي، نه به د نورو د خور په سر لوپټه پاتې شي، نه به د نوجوان په سترګو کې حیا پاتې شي، نه به د پاکستان کمانا کیا لا اله الا الله والا مطلب پاتې شي. دا پاکستان باندې د تمامي دنیا نه دا زور دی چې دا سیکولر ملک جوړ کړي. ډېر ملکونه داسې دي چې هغو د علماو هغه مشري ونه منله، علما یې رسته کړو، نن هلته صرف د اسلام نوم پاتې دی. په خدای یقین وکړئ زه یو اسلامي ملک ته لاړم، هلته په مدرسو پابندي ده. زموږ د پاکستان علماو د وفاق یو شاخ کولو کړی، د وفاق په طرز کتابونه پړاو او مدرسې چې کولو کړی وه په غلا یې کولو کړی و، ښکاره به ورته طالبان نشي تللی. په یو تجارتي بلډینګ کې دننه مدرسه هغه علماو کولو کړی وه، څه پاکستان علماو څه د هندوستان علماو، او د هغې مدرسې د پاسې د مدرسې بورډ نشو لګولی، دا جرم و. د هغې د پاسې د یو تجارتي کمپنۍ بورډ لګولی و. هغه ماته وویل چې د سهار نه ماسپښین پورې پکې د جینکو او د طالباتو سیکشن چلیږي، او د هغې نه پس چې د هغې چوټي وشي نو مازدیګر نه ماسخوتنه پورې پکې د هلکانو سیکشن چلیږي، تر دوړې پورې مدرسه ده. او وایي کومې جینکۍ چې د مدرسې ته راځي په پرده کې راځي، خو هغو د دوه نه سوا درې نشي راتلی، کو درې رالې حکومت یې ټینګوي، او هغو نو چې تپوس هم کېږي په لار کې شرطې والا یا نور څوک، نو دوی ورته وایي چې مونږ دلته بزنس دپاره راځو، دلته د جاب دپاره راځو، مدرسو سره زمونږ کار نشته. نو بیا یو جنۍ مدرسې ته داخلېږي، نو چې په ګنټه نیمه کې کلاس ډک شي، نو بیا ورته اساتذه چې دي په لوډ سپیکر باندې سبق ښیي، هغې چې لاړ شي بیا په دویم ټایم کې د هلکانو شپ شروع شي، او بیا څه سبقونه پکې د دورې چې سیوا شي د شپې 2 بجې پکې پیریډونه وي په داسې انداز چې د چا پې شک رانه شي. او زموږ ته خو چې مخې ته 100 او 200 طالبان ناست نه وي نو د خولې خوند هم نه ماتېږي. هلته تاسو ته پته ده په یو کلاس کې څونه طالبان، ما ټول کلاسونه وکته، په ثانیه کې 2-3 طالبانو، او په ثالثه کې 2 طالبانو، او په خامسه کې 2-3، په دوره کې 4 طالبانو کو 4 طالبانو، پس داسې طالبانو. دا د هغه مدرسې حال د ملک ټیټ اسلامي چې دي پکې مسلمانان، لیکن د علماو مشري تسلیم نه کړه، هغې رسته کړه، نو دا اسلام پکې دا حال شو. او د تمامي دنیا څونه فحاشۍ چې دي هغه ملک کې موجودې دي، او د تمامي دنیا نه د فحش کارونو دپاره د یورپ نه خلک راځي او هلته فحاشي کې ستا په د اسلامي ملک کې ولې د علماو مشري نشته. وی کله چې د بټو په دور کې میرزا ناصر چې د قادیانانو ملعونینو مشر په دغه وخت کې هغه د خپل جبې سره او دستار سره داخل شو، او هغه دوکې سره داخل شو، نو د پارلیمنت ټولو اراکین وی چې وروره دا سړی به څنګه کافر ثابتو، دا خو ځان له غټ پټکې والی دی، غټه ګیرې ده، غټه جبې ده، او د مخ نه لوشنې موشنې بې ډېرې مګلې د مخ نه نورانیت خیجي، دې سړي ته به څنګه کافر وایو. خو مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه دا د علم غر، د علم جبل، د تقوا غر، شاته د علامه یوسف بنوري صاحب هغه علم او تقوا، شاته ورپسې د حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحم الله علم او تقوا، شاته ورپسې د دغه نور علماو هغه جدوجهد دعاګانې او جړاګانې، او الله ته هغه جړا هغې رنګ روړ، او قادیانان په دغه اسمبلی کې کافران شو. دا د علماو کار دی. د دې نه دا خبره ثابتېږي چې که تاسو د ختم نبوت ته د اهمترین عقیدې تحفظ غواړئ، اسمبلی ته خپل علما ولېږئ. دا د زړه نه وایم،